السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، ما سره موجود دی شاهینجي او مونږ بدرشو کې محله الکویت مسجد په روډ باندې ولاړ یو. دا تاسو ته مناظر به ښکاري، مشران هم را سره ولاړ دي. کوشش به کوو چې د هغوی نه واورو، خو د ټیمې د غفلت حد دی. دا نالۍ چې کومې دي نو هغه بالکل مکمل ډکې دي، اوبه په روډ باندې روانې دي او خلکو ته تګ جوړ شوی دی. دا وجه څه ده او دلته څه ځوانان دي د هغوی نه ول خو راته دا وایي ستاسو نوم څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اور زه د دې محلې یم الکویت محله وان. داسې ده چې لکه دا مسله د کم از کم راتلونکي 20 سال نه ده د موږ د الکویت مسجد اوبو مسله، او په بدرخو کې ټوله کې غټه مسله عمده مسله ده. سړک نالۍ چې کومه نالۍ کم از کم 7 فوټ 8 فوټ ته اوبه راشي، سړک غونډ سړک غیب شي، نه پې ځانه تېرېدی شي، نه پې ماشومان تېرېدی شي، نه څوک مونږ مانځه ته تللی شي. نو ما مخکې پرویز خان ته په خپله هم ویلي وو چې مونږ ته پرویز خان د فنډ راکوي، په کروڑ لګي یو نیم کروڑ لګي، ځکه چې دا ډېر زیاتې اوبه دي، په دې کالونۍ اوبه دي. جوړولو نه کېږي، دا خو غټول غواړي. نو دا پلنول غواړي چې که نه دې کې چې غټ لکه بي آر ټي غوندې غټ پیپونه غټ سیسټم ورته جوړ کړي سړک په دې منځ کې، ټیک شو، او لاړې پوجانو ته وغورځي، دا مسله حل کېږي. لکه خلک دې کې ډېر کسان دا وایي چې لکه دې کې د دې سلوب نه برابرېږي. نو زه دا وایم چې خلک سیندونه حکومتونه اړوي، دا دونه غټې اوبه خو نه دي. فوټ نالۍ ده او 4 فوټ اوبه پرې راځي باران کې دلته کې 3.5 فوټ اوبه ولاړي. دا ډېر کورونه پکې غرق شوي. ما پکې خپل دینه مخکې مونږ په کور هم راغلي، په ډېر کورونه اوبه راغلي دي. نو دلته موږ ته ډېر تکلیف دی. زه پرویز خان ته هم ریکویسټ کوم، ټیک شو، وزیر دفاع ته، زه ډاکټر عمران ته هم ریکویسټ کوم چې په دې باندې سټینډ والی شي، واخلی شي او موږ ته دا مسله حل کړي. ځکه چې دا کلي د نکاسی اب سیستم د پوره کلي ټولو کې غټه مسله، د ټول پوره بدرخو کې صرف کې ټولو کې غټه مسله د الکویت مسجد د اوبو مسله ده، او پرویز خان دا پته ده. خو موږ یو چې په دې باندې د هغوی سیریسلی سټینډ والي او موږ ته دا مسله حل کړي، ځکه موږ ډېر تکلیف دی. حاجي صاحب تاسو نوم څه دی او دا څه حالت ګورئ؟ سلام علیکم. د ما جګول سلام نوم دی. دا کومې چې موږ د وراره دا خبرې وکړې دا ټولې صحیح دي. دلته چې ما دوکان دی، زه خو ناست یم، سړي خو یو طرف ته که هغه بډ یم وایي، خو دا زنانه چې په اوبو کې روان یو ډېر بد حل دی جي. هر څوک چې مهرباني دي وکړي، هر څوک چې دا څونه چې دي که نر دي که دا ښځې دي، دا ټول به ځای ته راوباسم، ورته یو دروم په سوګند سره. دی ملګري به خو دې عذاب نه دی خلاص کړي جي. الحمدلله چې 50 کاله باران که نه، نو ما خپل ځای دونه اوچت جوړ کړی، قسم په خدای که ما ته څه مشکل وي. خو دې خلکو سره دا ټول زموږ بچي دي، دا زنانه دي، تکلیف دی هر سړي ته. واضح اورېدل نو مهرباني دې باران کې خدا بس بند دی، باران خو اوس نشته جي. ټکي په دې نالو کې راشي، که یو سړی وایي چې صفائی هم نه کېږي، صفائی خو کېږي، صفائی کې روزانه که یو سړی وایي چې دې حل نه کېږي، زه خپله نه یم ټیکهدار روانیم، که ټیکهدار نه یم خو لکه ټیکهدارۍ په کور کې پیدا یم. را دې شي زه نه انجینر یم نه څه یم، زه ورته طریقه ښیم چې داسې طریقه وکړئ چې دا اوبه ونه وتې. زه وجي سړی، ما نه دا ګیره کله کوي، په خر مې سور کوي، مخ راته تور کوي. ولې پی ټي آی سرکار دا یو؟ نه پی ټي آی ولې دا کار نه کوي؟ اوټ مو نه دی ورکړی. یاره خپله خو جي زه نېشنل پارټۍ سره تعلق ساتم چې ما اوټ جوړ شوی دی، جلسې مې ورته کړي په دې خپله دېره کې، نو دې دېره کې جلسه هم شي. ما نېشنل پارټۍ سره تعلق دی. دا وایو چې ما اوټ جوړ شوی جي، ما بل چا ته تر اوسه اوټ نه دی ورکړی. خو پارټیانو خبره زه نه کوم، دا اجتماعي خبره، اجتماعي. هر سړی چې رالو، هر سړی مونږ ته کار وکړو، دا ټول خلک مونږ هغه سره ملګري وو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم جي ماجد دی او زه خپله د خټک ما د پرویز خټک علاقې یم او یم هم د پی ټي آی سره زما ډېر ښکلي زما تعلق دی. اوټ مې مغل له ورکړی دی، خو خبره اجتماعي ده، د کلي خبره ده، د کلي خبرې به کوو، سیاست خبرې به نه کوو. خبره دا کوو چې دلته ته به چې کبډي ته بنده راوځي، دا کبډي خو نه ده، د زنانو بې پردګي کېږي. زه تسیم د انسان عزت خبره ده، دا خو زه تسیم چې دا خو ډېر بې غیرته انسان به وي، لاړ شي سترګې پټې کړي. ستاسو خپله خور مور نه لرئ؟ هر سړی خپله خور مور لري. دلته بډې اوچتې کړي 2-3 فوټو کې هغه داسې روان وي، ته به چې کبډي ته بنده روان دی. بله خبره جي دا خدایمه که دا کمبې ورسره دي، که دا کمبه شاټي دې کې دا اوبو کې خلک ځي، او دې کې چاته شاټ ولګي، د هغې په ذمهوار څوک وي؟ دا سیاستدان به وي که د وابډې والي، دا به څوک دي ذمهوار؟ حکومت راشي په خپل هغه وعدې وکړي، قسمونه دروغ وخوري، بیا رانه لاړ شي. ما دې نه مخکې مې ایکسپریس ته د پی ټي آی په دغه باندې انټرویو ورکړی په ایکسپریس
کې ما انټرویو اوس هم پرته ده. زه پی ټي آی کارکون یم، زه د پرویز خټک کس یم، مخکې مې یم اوس هم یم. خو زه د سیاست زه ته بیا یم چې خبرې نه کوم. زه یم چې خدای ته وګورئ، دا وګورئ، دا شاته دا ګند وګورئ، ته لږ راشه دې ګند ته وګوره. اوسه پورې دا روډ کې دا اوبه ولاړې دي. بالکل دا مسله دا خلک نه حل کوي، دا فنډ نه ورکوي، نو دا به څوک ورکوي؟ موږ خو غریبانان خلک مزدوري وکړو، زیات نه زیات بس 1500 شپږ روپۍ بس که هغه راغونډې کړو، په هغې دا حل مسله نه حل کېږي. زه اخره کې ریکویسټ کوم چې د مونږ د بدرشو ټولو کې غټه مسله د الکویت مسجد اوبو مسله ده. دا پرویز خان ته هم پته ده، دا ډاکټر عمران ته هم پته ده. دې دواړو ته ریکویسټ کوم چې موږ ته د فنډ ریلیز کړي، موږ ته دې ته په ایمرجنسي بیسس باندې فنډ راکړي او موږ ته د نالۍ مسله حل کړي، ځکه چې دا 1 فوټ نالۍ ده او په دې 3-4 فوټ اوبه دي او دومره تکلیف دی چې باران نشته د 3-4 میاشتونه او بیا هم د موږ نیم سړک په اوبو کې ډوب دی. تاسو یې کتی شئ. نو زه بیا هم تاسو ته ریکویسټ کوم ایز ا پی ټي آی ورکر، ایز ا د بدرخو باشنده، تاسو به ډېره مهرباني په دې باندې سټریکټلی اکشن والئ او د موږ دا مسله حل کړئ، ځکه چې بدرخو کې صرف دا یو غټه مسله پاتې ده او تاسو به ډېره مهرباني چې دا مسله حل کړئ. ګرانو کتونکو، دا د بدرشو الکویت مسجد سره نږدې هغه د روډ حل دی. شورو نه والې تر لرې پورې دا ټول روډ داسې ښکاري لکه چې ته به وایې خوړ کې سړی روان دی. د دې خبره هم رښتیا ده چې هلکان دا ګاډي والا دا به هر څه وکړي، خو دلته چې زنانه کمې ځي نو د هغوی د عزت خبره ده او د لوپټو خبره ده. نو دغه ریکویسټ دی او دغه وینا ده مشرانو ته رسول، دا مطلب دی او د دې دا داسې طریقې سره جوړول هم پکار دي چې را روان څو کالو دپاره دا د برساتي نالۍ جوړېدو نه بچ شي او د دې د اوبو انتظام داسې وشي چې آبادۍ وخت تر وخته زیاتېږي. نو دا د دې پلیننګ کې پکار دا دی چې دا ناله 100 فوټه لویه شي، دې کې ښکته جوړې شي او دا اوبه داسې ځای ته وغورځوي اوبه د دې ځای نه وځي. د داسې نورو پروګرامونو دپاره موږ سره اوسئ. د الله په امان.